ما نوم بهادر شاه. دا نظامپور کې ظلم چې وشو دا ستاسو پکې څو بچي اوس؟ دا جی دا قبضه معافي دی. زه په خپل رټ کې ما غیرب ده، ما فارم دی، ما پسې دا بچو را منډې کړې چې ابو لیر شاته اولا راغلو. نو ما دی ته وی چې ما زه تاسو سره تللی نه شم، تاسو ځان بچ کوئ. نو دی لاړو. نو د ما بل خورۍ دی په هغه یې کرنه ننوتو. نو دا یو عطاالله، یو د درور ثناالله، بل شاکر د درور د شاکر الله، او بیا ورپسې د ده اوښ هم دی او ترور زوی هم دی اسرار، او ورسره 18 کسان ټوپکمار. دی هغه پسې بار څوک ودرېدو، دا 4 وړه کسان ننوتو، په هغه بوسو کې پټ شوي وو. نو په بوسو کې دا 4 وړه ویشتي دي. دې کې ستاسو زامن وو؟ دې کې ما یو زوی دی، یو مې خورۍ دی، یو مې وراره دی، فسټ وراره مې دی، او بل د مونږ سره مېلمه و. هغه ته ما ووایي چې هغه د دیر اپر مزدور و. هغه مېلمه ته ما ووایي چې ته داسې دې ځای نه وځئ، ما دې ولي زه خو هسې نشم تللی، ما به پوره زه چې هغه یې ما نه په خورۍ په کور ګلی نه ننوتو، زه مخکې لاړم، ما د خورزۍ کور و، زه په هغې کې ننوتم. او دی چې څنګه رالو بس هغه یې پسې ننوتو، هغه یې وویشتو. پولیس په موقع را رسېدلی و؟ پولیس په موقع نه و راغلی. دا پولیس خو قریبا 2 غنټې 3 غنټې بعد راغلی. کاکا دی سره ستاسو څه دښمني ده، دا ډزې ولې کړي دي؟ دا چې قبضه معافي ده، پیسونی کار کوي. دا صرف مونږ سره نه ډېر خلک مخکې هم د ما یو رشته دار دی ویشته دی، یا یې کال نه برابرېږي. نو د مونږ کلي خلکو وی دا دی سره، دا د عطاالله سره دی ملګري دي. نو مونږ خلاف دا دغه شوی و، مونږ کورونه یې مات کړي، پولیس والو دغه کړي، په هغه ټایم را رسېږي، پول یې بند کړی. نن څنګه د ما کور نه ماتم د قیامت دی، ولې نه پول بندوي دا مندروال؟ ولې مونږ چې ده سره میلاو نو ولې د ده نه مونږ بچي ویشتي دي؟ ګلونه یې راته مړه کړي دي. د یو وقاص فس وراره چې مې دی، هغه 3 واړه بچي دي. بله خورۍ چې مې دی اوس یې په یو غېږې کې دی 40 ځلې یا نه دي شوي، یو یې ماشومه ده، او د ما زوی ځان زلمی هلک دی، 26 کالو دی. او دا مېلمه چې دی دا مونږ سره مزدوري کوله، ده ته ما ومې چې بیا وځه، پوه شو ما دې ولي ما څه خوړلي څکلي دي، پوه شو. دی په هغه یې پسې لاړو. د پولیس نه ستاسې ګیله شتې؟ ما پولیس نه په دې ګیله ده چې پر وخت دی ولې دی ته چې مونږ اطلاع ویر کړه، دی ولې پر وخت راونه رسېدو، هغه یې هلته کېو، په مونږ کورونو راختو، ډزې کولې. را به شئ تاسو میډیا کې وګورئ چې مونږ کورونو سره یې څه حالات کړی دی. کاکا دی خو وایي چې مونږ اپریشن نه وکړو، دا غیر قانوني قبضه مو ختمه کړه، دا هر څه مو کړه. پولیس خو روزانه دا دعوې کوي. کله قبضه کړي؟ دا کس ونیسي پولیس والا وینیسي، بیا په 2 ورځې راخلاص شي. څنګه دا دغه دی؟ قبضه معافي ده. ته لاړ شه وګوره، ټول کرینونه دي ته ولاړ دي، د کوم ځای نه غاړه رانیولې ده، کوم سیند غاړه کابو کړې ده د ده، پوه شوې. پردی ځمکې دی چې ده په زبردستۍ خوري، پوه شوې. دا کم انصاف دی؟ د مونږ خپل شنه ګاهي ولاړې دي، مالونه مو ولاړې دي، 8 لک روپو مالونه ولاړ دي. مونږ هغې کې دی کاروبار ته نه پرېږدي، دی راځي د مونږ بچو پسې ټوپکې راړي، د مونږ ځمکې خوري. ولې خوري؟ ټیک شو.